ورپسې راځي چې پراپرټیز اف انیکوالټي اف ریل نمبرز. دې نه مخکې ویډیو کې چې کوم دا موږ د ایکوالټیز دپاره چې کوم د ریل نمبرز پراپرټیز یو هغه ډسکس کړو. په دې کې به موږ ډسکس کوو د انیکوالټي. انیکوالټي ویلی شي چې کله تاسو سره دوه نمبرز چې کوم دا هغه انیکول وي، یعنی لیفت ساید او رائټ ساید چې کوم دا هغه بیلنس نه وي، یا به تاسو سره یو نمبر چې کوم دا هغه به د بی نه ګریټر وي که ای بي او دوه ریل نمبر وي، یا به ای چې کوم دا به ګریټر دین بی وي، یا به چې کوم دا ای لیس دین بی وي، یا به چې کوم دا ای ګریټر دین آر ایکول ټو بی وي، یا به ای چې کوم دا به لیس دین آر ایکول ټو بی وي. یعنی داسې موږ سره راتلی شي چې ګریټر دین آر ایکول ټو بی اور ا از لیس دین آر ایکول ټو بی. نو که داسې کیس تاسو سره راغلی دې ته ویلی شي انیکوالټیز، چې کله مطلب تاسو سره لیفت ساید او رائټ ساید چې کوم دا هغه بیلنس نه وي. نو په هغې باندې اولنۍ پراپرټي دا ټرایکاټمي پراپرټي. ټرایکاټمي پراپرټي دې ته وایي که چېرې ای بي چې کوم دا د تاسو سره یو دوه ریل نمبرز وي، یعنی د سیټ اپ ریل نمبرز نه دا بلانګ کی، نو د دې لپاره چې کوم دا درې کنډیشنز دي چې دا به په هغې کې به یو خامخا چې کوم دا هغه به ټرو وي. نو اولنۍ کنډیشن دا دی چې یا خو به ای ګریټر دین بی وي، ای به څه وي ګریټر دین بی وي. لکه سپوز موږ واغستو چې دوه نمبرز دی، یو 2 دی او یو 5 دی. نو دلته کې که چېرې موږ وایو چې 2 مو واغستو او 5، 2 ته مونږ بی وی او ای ته چې کوم دا مونږ څه وی 5 وی. نو که چېرې مونږ وایو چې ای ته مونږ 5 وی او بی چې کوم دا ټی ته مونږ 2 وی، نو اولنۍ کنډیشن د ټرایکاټمي پراپرټي دا دی چې یا خو به ای ګریټر دین بی وی. نو 5 چې کوم دا نو دا څه دی، دا ګریټر دین 2 دی، نو دا کنډیشن ټرو دی. دویم کنډیشن دا دی هم د دغه سیم نمبر دپاره تاسو به درې کنډیشنز ګورئ، یا به دا ای ګریټر دین بی وي. نو دلته مونږ وکتو چې هغه صحیح و چې ای ګریټر دین بی دی. بل کنډیشن دا دی چې ای به د بی برابر وي. نو په دې کیس کې چې مونږ وګورو نو ای د بی برابر نه دی، نو مطلب دا چې صرف د دې لپاره دا پراپرټي هولډ کیږي. دغه شان که چېرې مونږ دا نمبر واخلو -3 او -3، نو بیا د دې لپاره دا پراپرټي چې کوم ده نه دا هولډ کیږي چې -3 چې کوم ده دا د -3 برابر دی. بیا د دې لپاره دا پراپرټي چې کوم ده نو دا غلطه ده، ځکه چې په دې کیس کې مونږ وګورو دا دواړه نمبر یو شان دي، برابر دي، نو په دې کې د انیکوالټي کنسپټ نشته. بیا مونږ وایو چې درېیمه دا وایي ټرایکاټمي پراپرټي چې ای چې کوم ده دا به لیس دین بی وي. نو که په دې کې مونږ وګورو نو دا د دې لپاره دا هم غلطه ده او دا یو هم غلطه ده، ځکه ای چې کوم دا 5 دی او 5 د 2 نه ګریټر دی، دا لیس نه دی. نو انیکوالټي چې کوم دا بیسیکلی مونږ د کمپیریزن د دوه نمبرز ترمنځ چې کله مونږ کمپیریزن کوو نو دا پراپرټي مونږ استعمالو. نو ټرایکاټمي پراپرټي دا وي چې یا خو به ای ګریټر دین بی وي، یا به ای ایکول ټو بی وي، یا به ای لیس دین بی وي. لکه که د دې لپاره مونږ اگزامپل واخلو، په دلته کې مونږ واغسته چې -3 او -2 دا ا ده او دا بی ده. نو په دې کیس کې -3 چې کوم ده نو دا څه دی، دا لیس دی د -2 نه. نو موږ وایو چې د دې لپاره -3 او -2 که چېرې دوه ریل نمبرز وي، نو د دې لپاره به صرف دا پراپرټي چې کوم ده دا به ټرو وي، دا باقي دوه به چې کوم ده د هغې لپاره څه وي، دا به غلطې وي. نو ټرایکاټمي پراپرټي دا وي که چېرې دوه ریل نمبرز وي، نو تاسو به بیا هغه ریل نمبرز ته ګورئ چې د هغې لپاره کومه پراپرټي هغه ټرو راځي، یا به ای ګریټر دین بی وي، یا به ای ایکول ټو بی وي، یا به ای چې کوم دا هغه به لیس دین بی وي. دویم نمبر پراپرټي راځي ټرانزټیو پراپرټي. نو د دې نه مخکې چې کوم دا د ایکوالټي دپاره هم موږ ټرانزټیو پراپرټیز ووایي که چېرې ای بی او سی چې کوم دا د بلانګس کی د ریل نمبر نه، یعنی دا چې کوم دا درې واړه یو ریل نمبرز وي، نو ټرانزټیو پراپرټي چې کوم دا هلته کې ایکوالټي کې موږ ویلی وو چې یا به ای د بی برابر وي، بی به د سی برابر وه، نو ای به د سی برابر وه. دلته انیکوالټي کې موږ وایو چې یا خو به ای چې کوم دا که چېرې ای ګریټر دین بی وي، که چېرې ای ګریټر دین بی وي او بی چې کوم دا دا ګریټر دین سی وي، نو ای به اټومیټیکلی چې کوم دا نو دا به د سی نه څه وي، دا به ګریټر وي. لکه سپوز دلته کې چې کوم دا ای مونږ یو نمبر واغستو 4 او بی مونږ یو نمبر واغستو 3 او سی چې کوم دا یو نمبر واغستو مونږ 1. نو که چېرې مونږ دا پراپرټي ټرانزټیو پراپرټي په دې باندې اپلای کوو، نو دلته مونږ وایو ای ګریټر دین بی. نو ای 4 دی، 4 چې کوم دا ګریټر دی د بی نه، دا هم ټرو ده. بیا مونږ وایو بی ګریټر دین سی، نو 3 چې کوم دا د څه نه ګریټر دی، دلته د بی ویلیو مونږ 3 اغستی، نو 4 ګریټر دین 3 دا پراپرټي کریکټ ده. بیا مونږ وایو 3 ګریټر دین 1،
د سی نه چې کوم ده نو دا څه دی ګریټر دی. نو 4 د 3 نه سیوا دی او 3 د 1 نه سیوا دی. نو 4 به اتوماتیکلی چې کوم ده نو دا به د څه نه سیوا وي، دا به د 1 نه سیوا وي. دا پراپرټیز چې کوم ده نو دا بیا مونږ په تیورمز کې استعمالو د ټرایانګلز لپاره د سایډز چې کله مونږ ریشو واخلو. ورپسې بله پراپرټي چې کوم ده ایډیټیو پراپرټي ده او ایډیټیو پراپرټي دا ده که چېرې تاسو سره A B او C چې کوم ده دا یو درې ریل نمبرز مونږ واخیستلو، نو که چېرې A لیس دین B وي، A چې کوم ده دا لیس دین B وي او دا C یو دریم ریل نمبر دی، دا تاسو د A سره هم جمع کې نو دا به بیا هم لیس وي او دا تاسو د C سره هم جمع کې، یعنی بیا به هم که چېرې تاسو سیم نمبر د یو دو انیکویلیټیز نمبر سره چې کوم دا چې کوم په انیکویلیټي کې وي هغې سره تاسو دواړو سایډ ته سیم نمبر جمع کې بیا به هم چې کوم ده نو هغه څه وي هغه انیکول وي، یعنی چې کوم رایټ سایډ اوس دلته کې مونږ سره دا څه دی دا ګریټر دی او دا لیس دی. لکه د دې اگزامپل که چېرې مونږ واخلو، مونږ سره چې کوم ده دلته کې یو نمبر واخیستو چې 4 یو نمبر دی دا لیس دی د 5 نه، څه مو واخیستو چې A لیس دین B، 4 یو نمبر دی دا لیس دی د 5 نه، نو دا کریکټ ده. C یو نمبر دی 3، دا موږ دواړو سایډ سره 8 کو، 4 پلس 3 دی سره هم 3 8 کو او دلته کې چې کوم ده 5 پلس 3 دا هم 8 کو، سیم سایډ کې دا موږ ایډیشن وکړو نو 4 پلس 3 نه 7 راځي او د دې نه چې کوم ده 8 راځي. نو بیا هم موږ وکتو که چېرې سیم نمبر موږ 8 کو نو بیا به هم چې کوم ده دغه انیکویلیټي ریمین انیکویلیټي وي، یعنی دا چې کوم سایډ دی دا به ګریټر وي د دې سایډ نه. دغه شان ملټیپلیکیټیو پراپرټي ده که چېرې A B او C چې کوم ده دا یو درې ریل نمبرز وي د سیټ اف ریل نمبرز نه بلانګ ساتي، نو که چېرې C ګریټر دین 0 پر C ګریټر دین 0 دا C چې کوم ده که چېرې دا یو پازیټیو نمبر وي او دا کنډیشن وي چې A چې کوم ده دا لیس دین B ده، نو بیا به AC چې کوم ده که چېرې دا C مونږ ملټیپلای کړو نو دا به هم څه وي دا به لیس وي تاسو سره د BC نه، یعنی که C و تاسو پازیټیو نمبر اخلئ، که نیګیټیو نمبر اخلئ نو بیا انیکویلیټي چې کوم ده نو هغه څه کېږي هغه بیا تاسو سره چینج کېږي. یعنی که چېرې دلته کې مونږ واخلو چې سپوز A مونږ سره 2 یو نمبر دی او B چې کوم ده دا مونږ سره 4 یو نمبر دی، دا سره 4 یو نمبر دی، نو په دې لومبي کنډیشن کې C مونږ واغستو یو نمبر 3 مو واغستو، یعنی درې واړه مونږ پازیټیو واغستل. دلته A چې کوم ده نو دا سره 2 لیس دین 4، A لیس دین B ده او C هم یو پازیټیو نمبر مونږ واغستو ګریټر دین 0، دواړو سایډ ته که چېرې مونږ دا ملټیپلای کو دې سایډ ته هم ملټیپلای کو 2 3 are 6 او دا چې کوم ده 12 راغی، نو بیا هم مونږ وکتو چې 6 چې کوم ده نو دا د 12 نه څه دی لیس دی. اوس مونږ وایو که چېرې C چې کوم ده که چېرې دا لیس دین 0 وي نو بیا او تاسو سره دا کنډیشن وي چې A لیس دین B ده، نو بیا به دا داسې وي چې دلته کې که چېرې تاسو نیګیټیو نمبر یعنی لیس دین 0 نیګیټیو نمبر وي نو که دا تاسو ملټیپلای کې بیا به AC ګریټر وي د BC نه، بیا به داسې وي بیا به دلته دا انیکویلیټي ساین چې کوم ده نو دا به چینج کېږي. څنګه به چینج کېږي؟ لکه دلته مونږ دا سیم نمبرز واغستل، یو مونږ واغستو چې A ویلیو مونږ واغسته 2 او د B ویلیو چې کوم ده هغه مونږ 4 واغسته، نو A لیس دین B دا په اپلای کې نو 2 لیس دین 4 دا خو صحیح شو. C مونږ یو نیګیټیو نمبر واغستو، دلته کې نیګیټیو نمبر مونږ -2 واغستو، دکه -2 که چېرې تاسو دې سایډ سره ملټیپلای کې -2 د 2 سره ملټیپلای کې او دلته کې دا 4 چې کوم ده تاسو هم د -2 سره ملټیپلای کې، نو د دې نه به تاسو سره راشي -4 او د دې نه چې کوم ده -8 راغی. نو تاسو دا په ریل نمبر لاینز باندې ویلیو چې کله مطلب مونږ په ریل نمبر لاین باندې نمبر سټډي کول نو دلته کې مونږ دا 0 اوریجن دی یعنی سٹارټینګ پوینټ دی، د دې نه چې دې سایډ ته مونږ راځو نو نمبر چې کوم ده نو دا څه کېږي سیوا کېږي، یعنی چې پازیټیو سایډ ته ځئ نو نمبر دا تاسو سره دومره ګریټر کېږي انکریز کېږي، او چې کله مطلب تاسو دې سایډ ته راځئ -1 -2 -3 چې څومره په شا باندې تاسو راځئ یعنی داسې راځئ نو 4 چې کوم ده د ده نه شاته راځئ نو 3 وړوکی دی، دکه شان 3 نه شاته راځئ نو 2 وړوکی دی، دکه شان دې نه راځئ نو 1 وړوکی دی، بیا د 1 نه 0 وړوکی دی، د 0 نه -1 وړوکی دی، بیا -2 نه چې څومره داسې راځئ نو نمبر تاسو سره څه کېږي
سمالر کیږي یعنی په نیگیټیو نمبر کې د ټولو نه لارجر نمبر چې کم دنه هغه څه دی هغه -1 دی بیا د دنه -2 چې کم د وړو کې دی بیا د -2 نه -3 وړو کې دی نو دلته تاسو کتئ شئ چې -4 دی او د -4 نه پس په بیا -8 راځي نو مطلب دا چې -4 دلته کې وز ګریټر شو د -8 نه نو دې پراپرټیز کې به تاسو خیال کوئ په ملټیپلیکیشن کې کچېرې تاسو سره 2 نمبرز وي او هغه 2 نمبر سره تاسو یو نیگیټیو نمبر ملټیپلای کوم نو دک نیگیټیو نمبر چې کم دنو هغه به تاسو سره څه کیږي دا انیکوالټي ساين به چینج کوي